والسلام پیدائش داغه نبوت داغه بیا اسمان تتلل دا هم د الله د قدرت یو عجیب او غریب کرشمه ده او داسې کرشمه ده چې انسانی عقل چې دی هغه ورته حیران شي د انسانیت د عقل تقاضا بالکل دا نه کوي چې دا سو او سو شو ځکه چې په دې کائنات کې هر یو کار الله پاک دسې کوي چې هغه ستا د عقل نه باري اب بیا خبره ده چې انسان کې دا سوچ نشتا یا انسان پې پوهیږي نه اجدا خبره ده لیکن دا الله ټول کارونه چې دی په دې کائنات کې هغه د انسانیت د عقل د تقاضې نه بار مانه یو سړی تاسو کو چې بعضی خبرې د اسلام دا سیدی چې هغه د سړی په عقل کې نه راځي ما ورته وی چې خبره ټیک ده په عقل کې ضرور راځي لیکن چرته چې د انساني عقل خاتمه وشي الته د دین ابتدائی انسانی عقل چې چرته ودرېږي او چرته ختم شي الته د دین ابتدا شروع شي نو دین د عقل نه خلاف نه دی خود عقل رسائی ورته نه کیږي اوس د اسمان ستاسو د عقل نه خلاف دی ته ګوره ورته چې پاس یو شین غوندې چت دی لیکن دا څه شی دی دا د څه نه جوړ دی دا څنګه ولاړ دی دې ته ستا د عقل رسائی نه کیږي یا د ورځې شین چت غوندې ښکاري د شپې پکې څه دومره دومره ډیوې بلی شي رڼا جوړه یو دومره غوندې کې کوړی پکې راښکاره شي او ټوله دنیا یې رڼا کړي چې هغې ته سپوږمۍ وایي دا څه شی دی بیا د ورځې یو دومره غوندې کې کوړی راوباسي دا اوس وګورئ د انور ته او دومره کې کوړی دی او د خدای چې څومره خدایي ده د دومره کې کوړي رڼا کړي خو دومره دی که ستاسو په نظر چې ښکاري نو د دومره کې کوړي دا ټوله دنیا وګوره رڼا کړي بیا دې کې کوړي کې سا سره چولې په اوړي کې وګوره په دې کې کوړي کې سا سر دی او په جمی کې وګوره بیا دې کې کوړي کې سا سر جمی کې وای چې خوځېدې ته نه او اوړي کې وای چې نږدې نه ورتلې مغه یو کې کوړې دی مغه یو شی دی او په اوړي کې وګوره ته اورې جوړ کړې ور نږدې کېدې نشي او په جمی کې وګوره ته بړستنې جوړه کړې وای چې پکې پروت نو دا دنیا چې دا د الله کارخانه ده ستا د عقل رسائی ورته نه کیږي ایو بزرگ وہی چې ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی یہ کارخانہ تو نے کب آئے گا بنایا ارشینا یا اللہ ستا کاریگری معلومی خدا د سے کارخانه ده چې تا فضل نه ده جوړه کړي د دې څه مقصد دی اوس بل قدرت ته دی ګوره آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے آب رواں کے اندر
मछली बनाई तूने मछली के तैरने को आब रवा बनाया। रवानो बो के दे मई पैदा रवानो बया दे संगा पैदा दगा मई दे दो बो ने बार का मड़बश उस्ता पो बो की 15 मिनट को पको मत तब मड़श और मई दो बो न बार रो बस अब मड़श तो बो की नहीं शिटिंगे दे और मई बार नहीं शिटिंगे दे। वो दस्ता अकल के राजी अकल के राजी दाजान हम पाकल के राजी नन द जुमे औरज ददा खो बमा कल के राजी कानो چې دا ودونو لمدر چرته تلی راغلی سبل قسم غوسه راځي د دې جمعې په ورځ کا ورت پرتم او افسوس دا دی چې اس وس مې نه راځي یعنی زاریانم دې خلکو ته چې او بدبخت قوم عقل در نه کم خوالاړو خزو کی عقل ختم شو الکانو کی عقل ختم شو بوډاګانو کی عقل ختم شو بالکل قسم په خدای دې چې د رحمان بابا درې نیم سو کال مخکې شعر شپاره سنې زما په دې زمانہ باندې فټ چې که ظاهر مې د سړو دي زه یې سکړم په معنا کې د چارپایو په حساب دا انسانان بالکل معنوي چارپای دي زناور دي انسانان نه دي انسان چې وی هغه د انسانیت کار کوي او د انسانیت کار هغه ته وایي چې کوم کار خدای ویلی دی او د هغه رسول ویلی دې ته د انسانیت کار وایي دا موجوده وخت کې چې تاسو کوم کارونه ګورئ دا د انسانیت دي دا څه د انسانو کارونه دي چې دا مونږ یې کوو د دې جمعې مبارک ورځ ده ابل ورځ رانه چاته پوسو کوي چې د دې جمعې په ورځ کې رښتیا داسې یو وخت دی چې د سړي دعا ور سره مرګري شي نو خدای هغه کار کوي ما ورته ویلې مالې وخت اوس خدای د دې جمعې نه ویستی دی وی چې ولې مال د جمعې شپه او د جمعې ورځ خو په پاکستان کې د لوی لعنت شپه ده چې د جمعې شپه او د جمعې ورځ د رحمت شپه وه هغه ورځې لاړې اوس خو د دنیا ډمتوب او کنجرتوب وګوره د جمعې په شپه د دنیا ډمتوب د سرمایه‌دارو په کورونو کې مو ګوره او د غریبو زنتلاکو په کورونو کې مو ګوره د سټمارې زامنو په کرۍ دمتوب کور ته روان کړی د سټمارې زامنو دا زه چې دلته دا خبره کوم نو زما دې کلي کې هم دا د سټمارې زامن ډېر چې دا پوګه کړی او روان کړی او د سرمایه‌دارو په کور کې چې څه لګېدلي هغه تاسو ټولو ته پته نو د جمعې شپه داسې تېره شي د ورځې واده څه درته ووایم واده نن دی شورو کله نه دی نن یې 15مه ورځ ده چې شورو دی هلکه دا ولې ویل دا خویندې میندې به یې نکریزې نه راوړي دا ښځې پودړې چې ساتلي دي مونږ که نه او دا زړې پوسکی دا زړې هلکه دا خو نیټه ډېره لرې ده ویل دا خویندې میندې به یې نکریزې نه راوړي زړه پوسکی پکې وایي نو صاحبه 14 ورځې مخکې هلکان دي او جینکۍ دي او نقریزی دی او پکې شمې بلی کړي دی او برنګا برنګا څه چل دی نن ترور نقریزی راوړي نن خور راوړي نن مامی راوړي نن چاچی راوړي
نن پلانی روړي سور لسوځي ټول علاقه ته د خدای په عظیم قهر کې گرفتار وسکه کسوی خو جنگ دی جګړه ده کسوی وای خوشحالی په مونږ نه پیرزو کی الله دې دا خوشحالی ستا په کفاره مړه کی خوشحالی دیتا وای رسول الله صلی الله علیه وسلم تا او بدبخت قومه او ظالم قومه زما دې د خدای په ذات قسمی او بیا دې زما د خدای په ذات قسمی مولانا احمد علی لاهوری رحمت الله علیه د جمعې په ورځ چې د لاهور خار تماشا وکړه چرته بازار ته وته نو د جمعې په ورځ په منبر وې چې او لاهوریو میں تمہاری قبریں آگ کی تندوریں دیکھتا ہوں تمہاری قبریں آگ کی تندوریں ہیں ستاسو قبرونه د اور تنورونه دي مولانا شمس الحق افغانی سے تپوس ته کو چې حضرت دا رښتیا دي هغه ورته اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو میں بتا دوں چلے میرے ساتھ ټانګه کې کېناسته او د لاهور هغه عظیم ادیره تبار لاړ مولانا شمس الحق افغانی قرآن خوړو چې په دې مخ راته لاس والو او راته وی چې وګوره د ادیره وی چې د ادیره ته مې وکړه د هر قبر نه د اور لمبې راوتی هر قبر نه اوکي سم خوخه داغه کوي ستاسو قبرونه به د اور تنورونه وي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې سویلی دي ا دروغ دي ها ا دروغ دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تاکید په قبر کې او خلق در نلار شي نو آتاه ملکان دو د خدای سپایان در تراش سردار کونین فرمایي چې په څه شکل کې راشي په داسې غصه او د غضب په شکل کې راشي چې الله دې امان راکړي او په داسې شکل کې وي چې سړی ورته وګوري هغه ربوټو او دې لاس نه ونیسي او کېږي دی خو وګورئ که دا هم یقین نه راځي دا خو یقین راځي که نه چې خدای شته د خدای یو قانون هم شته یقین هم دی دا هم یقین شته چې پاکستان شته او په پاکستان کې یو قانون هم شته د انګريز جوړ کړی د لارډ میکاله شته پکې قانون د دې قانون خلاف ورزي چې او کې تاڼې والا دی ونیسي اولاد کې دی واچي او درته صبر او غواړي د قبر ملائکه دی پولیس کې خاص سړی ساتلی چې هغه وهل ټکول چکی او ورته غواړي څه چل دی جی وې د کسټډي دا اتاڼه کې چې ریماند در باندې درې ورځې والی هغه ته دوی کسټډي وې نو د مرګ ملائکه درته د شپې غواړي او د خپې د داسې اوچتي کې او د تلو ته د لرګي ونیسي د تلو ته چې وایا پلانې کار تا کړې کنه کړې کدی نه کړې نو چې کړې مې الا به ځان خلاصي دی خو ګوري د دنیا حکومتونه چې د دنیا د قانون جرم وکي نو درې ورځې ریماند در باندې والی او پتاڼه کې تلو ته د لختي ونیسي او تعالی شپېتا اتیا کال عمر خدای در کړي او ټول عمر دې د خدای د قانون خلاف ورزي کړي دا نو تب په قبر کې په کسټډي کې نه ها دا ستاسو د مور بچی دا
مولانا کالی ورته وی وروره څه پوښتنه کوي مونږ چې مړ شو او په قبر کې ملایکې را تراش نو مونږ به ورته څه وایو دا د پیرنګیانو زمانہ و وی مونږ ورته دا وایو آئے نکیر دونوں پوچھا بھی خدا کا آئے نکیر دونوں پوچھا بھی خدا کا اور پھر دین مصطفیٰ کا ملائکه رالی دا یو خدای پختنه وکړو د دین رسول الله صلی الله علیه وسلم پختنه وکړه آئے نکیر دونوں پوچھا بھی خدا کا اور پھر دین مصطفیٰ کا نو زبا ورته څه وایم زبا ورته وایم سن لو اے میرے پیارو بندہ ہوں میں جارج کا اور امتی ہوں وے سرا کا وے زبا ورته وایم چې بچو واورئی نہ خدای پہ جنم نہ رسول پہ جنم بندہ ہوں میں جارج کا اور امتی ہوں وے سرا کا جارج پنجم میں خدای او د انګریزانو بادشاہ او وے سرا د دلی چو هغه می پیغمبر ټول عمر می داغي په قانون کې تیر کړی دا نو خدای او رسول خود پہ جنم آئے نکیر دونوں پوچھا بھی خدا کا اور پھر دین مصطفیٰ کا زبور تھا سن لو اے میرے پیاروں بندہ ہوں میں جارج کا اور امتی ہوں ایسا را کا مونگ بدا ہوئے اگا خلق لاڑ چې قبر کې ملائکه اور تراش ملائکه راشی اور دے ورته وای کیا پوچھتے ہو مجھ سے نکیرے نہ دیکھ لو کیا پوچھتے ہو مجھ سے نکیرے نہ دیکھ لو یہ مور کس کی ماتھے کے اوپر لگی ہوئی ما نه سپختنه کوي زما تندی ته وګورئ د سردار کونین مور زما په تندی لګېدلې چې نږدې را نشي داسې خلک به او داسې خلک جناب رسول الله فرمایي قیامت کې به یو سړی باندې فیصله وشي چې دوزخ ته بوځي سردار کونین بولا پا مخراشی سچلو شو جی روانے تلا دا میزان مسپکا شو تلا دا میزان قرآنم کتلے وقیم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان سردار کونیل مویا طلبیا روڑی دا وقت کے برسول اللہ یو چیٹو لکی او د د نیکای په تله کې به باقي کې بسلی کې چې هغه سړی دې څنګه دوزخ تلار شي چې د چاخلې په ما درود وایو به یکدم به د نیکای تله پس مکه کینی او د بدای به اوچته شي زولانی چولی بتی او باسی او جنت ته به واسطه د ما عزیزان خلی عادت کوي خلی یا پا اللہ اللہ یا پا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد خلی عادت نن د دې ټول ملک دا خلی ته وګوره د څه وی د سکه د بنی آدم خلی خدا سینه
د انسانانو خلی خدا سی نه. اوس تو ګوره رحمان بابا وایي الکه تاسو نه یو تاسو د یو سړی چې پچا مینی په دنیا د خدای کې بل چا سره خبرې کول خوند ورکوي سیوا دا غنه اسمه مین خو یې نه پوهیږي نه کنه دا د غرونه یې په قبر کې ته ملائکو ته پوسو کوي چې من ربک ویل من ربک ورتل سر رب کې وګیا ما یو قپ مړای بنئ چرتا تاسو ټول روټي خلاص یې په عشق مشق څه پوهیږي دا خو هغه رحمان بابا نه تاسو کا چې عشق څه وي کنه جی دا خو هغه ته پتا و هغه وای چې کم کلام چې ز به تعال چا سره وکړم کم کلام چې ز به تعال چا سره وکړم سلطو بی دی په هغه کلام زمان انتہا د عشق او د مینې انتہا کم کلام چې ز دیتا لچا سره وکړم سلطو بی دی په هغه کلام زمان اے زما محبوبه تا نه بغیر چې ز چا سره خبره وکم نو سلطو بی می دی پاغه خبره باندې چا تا نه بغیر می بل چا سره کړی یعنی خبره دې زما به تا نه بل چا سره لاولي خبره خو میار سره خوان کوي خبره خو د زړه سړی سره خوان کوي تاسو خیال اوس تاسو په ایمان وای چې دا د پنن ورځ دا ګنټي خلکو رواني کړي کنه دا لوټونو والا الکه سکه سو کو یاره د پلانې د زوی واده خدای دې به خو باسي خو د څه وی کنه نو خدای دې ستا کور لوټي کور دې د میردین جمعات شه د 2 روپو به وريجي خوري او 200 روپو دې ګټه روانه کړي خدای دې تباہ کچه هلاک خدای دې داغه کور روان چې ټول عمر په مزدورۍ دا سنبش لیدلی او په دغه ورځ په قرض راټولي کړی او د کټه سرو بچولې په روټۍ کړی کله کله زمونږ علاقه کې جوادي چې د کور سار نه بجر نه بجونه په کورسای ورته ناس سار چروت ما یو السلام علیکم دی ما بیګا دیم جوړ نه د خړلې نیخ دې دا مردار مخوا راسی دی ورته شپته را کړی ورته ناس کې دی وري جوتا مړی لکه سوچ وکړي کله غریب ودونه دی هغه دسي د سرمایدار واده او 13 ورځو کې په یونیورسيټي زما خپلم عزیزان می دولت پیسې ور سره دی یو ځکه ناس دوما او زمونږ یو کلیوال راغ اوس زینوم لیدل نو دکاندار ته تاسو کوی چې کم ځای نه را لېږي سي چې خلو چې د پلاني د زوی و دا وېخه و تکی می داسې او خاړې چې داسې شندې می په وکړ اوس چې دا جمعه تراتلم په ټلیفون می همغه واده والا سره دا خبر وکړ اوس مالستا غوخه او تکی و خړې د شیطان پاروام لکونه روپۍ ولګول تاسو دا خبرې په تاسو اثر نه کوي یا دا خبرې چې تاسو کیسټو میسټو کې ووري اثر پې نه کیږي هو اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد
असर करे न करे सुन तो ले मेरी फरियाद, ये बंदा दाद का तालिब नहीं ये है आजाद। ज्यादा शाबाश तालिब नहीं, आजाद आजाद और असर कई का न कई बस यो खबर है जुमे और द सरवी को, लेकिन पर दी कौम दा खबर है सर का सड़े हुई च ना खजा दासी चलू की वही सड़िया दा खलक बस हो दलता यो दे यो शे दे هغه ته مې وی چې دا چل دی چې دا واده دی دا سنت طریقې سره به وکړو. نو ماته وی مولانا صاحب ته ما چې خبرې دا خلک به سوي په ما را برند شو. اړکې مې وی چې د ده متعلق زما دا عقیده وه چې دا غرت دی غرت دې ته وایي که نه کدې خیال کړی چې دا سړی د شوتلو ساک خوړلی دا بې اختیار یو برت ناری دې ته غرت وایي. ما اړکې وی چې دا غرت دی خو رښتیا غرت وخاته ما ته وایي چې خلک بس بھئی زه کوم دا ما دا اوس د سره دې نه مخکې خبره کول چې دی دا خرطوب دی ښځې بیل کې وایي دا خلک بس دا ټول پاکستان دی وایي چې بجلیګر مولا نه لوی بې غیرته بل نشته د لور د زوی په واده روټۍ نه دا ورکړي دا ټول پاکستان دی وایي زه بې غیرته یم. ټیک شو دا ټول پاکستان دی وایي چې د لور په واده روټۍ نه دا ورکړي بجلیګر مولا نه لوی پلیت بل نشته. پلیت خو لا بیا هم ښایي پاک شي زمانه پمن سپی هم ښه دی دا پمن سپی نه چې په سرک وګرځي زمانہ دام خدے ودی زخت سے خلق میں گویت کے خسرو بت پرستی میں کند خلق میں گویت کے خسرو بت پرستی میں کند آرے آرے میں کنم با خلق عالم کارنیس. وی خلق وی چې خطرو بوتانو تسجدی کئی عاشقو کنا آرے آرے میں کنم با خلق عالم کارنیست مکافر عشق بودے اسلام مرا درکار نیست. بت پرس راته زه د عشق کافر ما اسلام سره مېړو څه کار نه زه غیرتی نیم زه پښتون نیم زه د بړو جوړای تاسو پښتانه یې تاسو پښتاني پښتون خزه بربنده بګار ګرځي هیڅ شرمېدلو تاسو پښتاني لونه بربنده بار ګرځي نظر پات مونږه پښتانه چې یو کنه کینه په آرام خدای دې خوار کا پښتون خو دې ته وایي چې خزه ته به چا کاګو کته په دې مزغونه به ولا ګولای وست. نن د پښتنو خزې راشه چې درته وښیم په آرمي سټیډیم کې واخلا نارې وایي راشه تاسو پښتانه نه پښتو شته نه غیرت شته نه دین شته نه اسلام شته د ځنګلو څارویو بس وانډې پسې ګرځو د شپې ګیدړان یو وږو پسې ګرځو. ته پوه شوې دین مذهب اسلام پښتو غیرت کمپلیٹ خاتمه دار شي په پاکستان کې اوس تاسو ته د عیسی علیه السلام کرشمې بیانول او دغه کول دي دا ځان ستړی کول دي بیا به بلې جمعې ته ګورو واخر دعوانا الحمدلله. د دې د بنیاد نه تاسو وګورئ چې د عیسی علیہ السلام د مور بیان په کومه طریقه پیدا شوه.
بیا د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام پیدائش په کومه طریقه شوه؟ بیا داغه قوم ته مخاطب کېدل او ورته د خدای پیغام پیش کول، دا څه د عقل خبره نه و. چې ټوله دنیا یو طرف ته او یو سړی بل طرف ته، د ټوله دنیا یو خیال وي او د یو سړی بل خیال. دا صرف د الله په توفیق کې دیشی کینی، دا د عقل خبره نه ده. عیسی علیہ الصلوۃ والسلام یو بے پلاره بچه په بیت اللحم کې پیدا شوه او د شام په علاقه باندې او بیت المقدس په علاقه باندې د ثابت دنیا ته د یو خدای د توحید دعوت ورکول، دا څه د عقل خبره خو نه. داغه وجه څه و؟ استاد بڑا کې دا وایي چې دا یریدون عزیزانو یره همیشه د پاره هغه وخت کې د سړی پړه کې راځي چې هغه ته اعتماد د خدای د سهاري نه وي، چې تداوی چې دا کار په ما خدای کوي او خدای راته وایي، نو هغه کې خدای یاري بیا سوالم نه پیدا کی. عیسی علیہ السلام د توحید دعوت ورکو قوم او په یو आवाज ټول قوم انکارو. خبره چلیدا خلاصه دار وته چې عیسی علیہ السلام رونی سی او مړی کوي او کوټه کې واچوي، کوټه کې غیر کو یو مشر ورپسې ورننه وته چې راويستوي پاس نه جبرائیل چتوشلولو د اسمان ته بوتلو او هغه مشر چې د په شکل شو چې راوته ویل عیسی نشته ویل خو ته یې کړ، بس خپل مشر یې مړ کو چې ساتي وته بیا په خپل شکل شو. قرآن کریم فرمائی چې وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، نا قتل شوه دے او نه په صلیب خېجولې دے، بلکې دی تا خپل مرګره د عیسی په شکل شو، هغه دوی مرګ او دوی وای چې مونږ عیسی علی السلام وجلې. عزیزان اوس دا باسته چې عیسی علیہ السلام اسمان تلاړو، نو دا خو انسان په اسمانونو کې د انسان خوراک او انسان ته بیا د قضاء حاجت ضرورت د دې څه پوزیشن. علماء لیکي چې د اسمان تتلل یوازې د دنه دي، اسمان ته ادریس علیہ السلام هم ژوندې تله، یوازې عیسی نه دی. ادریس علیہ السلام هم اسمانونو ته ژوندې تله دی او فلحال په اسمانونو کې اوسي. تاسو خیال راغی؟ واذکر فی الکتاب ادریس،
انه کان صدیقا نبیا ورفعناه مکانا علیا. په ژوند دی بوتل او اسمانونو. نو عیسی علیہ السلام په اسمانونو کې چې لاړو نو هغه د ملائکو صورت اختیار. اوس چونکه ملائکو ته د خوراک سکاک قضاء حاجت وغیرہ ضرورت خو نشته، نو عیسی علیہ السلام تم ضرورت نشته او تر قیامت پورې به په اسمانونو کې په دې شکل کې اوسي. اوس دی به په قرب قیامت کې بیا راکوزي. عزیزانو آثار د قیامت دادي چې څومره پیغمبر بیان کړي. چې امام مهدی به پیدا شي، بل با آثار قیامت کې دای چې حیا به د خلکو نه لاړش. ار سړی به دومره بے حیا شي چې د خبرې کولو شان به ورسره نه وي. فی الحال ګورئ تاسو د خلکو پرده به د ښځو نه اوچته شي، ایمان به د خلکو نه سلب شي، برای نام مسلمانان به ټولي، لیکن کم مقتضیات چې د ایمان دي هغه به دوی کې نه، هغه نه. د ایمان مقتضیات څه دي؟ او ایمان وای څه شي ته؟ ایمان وای تصدیق او یقین په هغه شی باندې چې کوم خدای را لېږلی دی او جناب محمد رسول الله قوم ته پیش کړي. تصدیق او یقین په هغه شی باندې، هغه صرف قرآن کریم دی. تصدیق ما جاء به النبی، هغه صرف قرآن کریم. عزیزانو ستاسو سوچو، قرآن اصل ایمان دے او اصل اسلام. عیسی علیہ السلام تیر شوه د رسول الله نه 5.5 پونے 600 سال وړاندې تیر شوه، او په انجیل کې هغه ته دا ویلي شوي چې تا نه پس به یو بل پیغمبر هم پیدا کیږي چې هغه به نبی آخر الزمان وي، هغه نه بعد به نبوت ختم شي. نو عیسی علیہ السلام قوم ته دا ویلی چې ما نه رستو به یو پیغمبر پیدا کیږي، یاتی من بعدی اسمه احمد. ما نه رستو به چې کوم پیغمبر راځي داغه نامه به احمد وي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دو نامې وي، په اسمانونو کې په احمد نامه باندې وو او په ځمکه باندې په محمد نامه باندې. نو دا پیشنگوئی عیسی 600 کاله مخکې قوم ته کړی. د دې تصدیق د انجیل نشوي، اگر چې هغه اصلي انجیل خو انګريزانو ختم کړی. کتاب او انسانان خو پرېدا،
رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هجرت کولو د مکې نه مدینه منورې او د شپې دوی روان شو دیو ابو بکر صدیق لار کې یو غر دے پاس په سر کې یو غار دے غار ثور ورته وي په دغه غار ثور کې دوی شپه تېره کړه ورځ تېره کړه څه قجورې او ستوان ور سره و دا به خوړل او وخت به تېرو کافر ورپسې ګرځېده د مکې چې پیدا یې کوي چې ختمي کونتر ته حکم وشو چې سکندونو کې د دې غار په خوله کې جاله جوړه کړه کونتر رااله او د دې غار په خوله کې جاله جوړه کړه چې چاته دا پته نه لګي چې د غار کې څوک نه نوتی که سوکرام شي نو به کدی کې نه نوته وي خدا غار جاله بورانه وي الله چې د چا حفاظت کوي نو پته شي کوي د کونترو په جالو هم کوي خبره پوهیږي په جالو هم کوي او چې الله د چا حفاظت نه کوي کلاشنکوپ یو کلاکوپ تماچه او ټوپک ور سره یو سرو خوري ایم نشي بچ کوله کولیش او ور سره یو د دز نشانه شي او چې هغه حفاظت کوي نو د کونترو په ډکو باندې حفاظت د مکې ټول کافر ورپسې ګرځېده او غار کې ناشته ورته نخکاری وړاندې کړه ابو بکر صدیق د خپل کمیس اوشلول او په دې سړو کې ټوټې کې خوي چې بار نمونږ څوک اون ګوري یو سړه پاتې واغې له د کمیس ټوټه نه و نو خپای وګدا کړو دا پوندې پاغه سړه کې کې دا اوس داسې ټیم دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابو بکر صدیق په دې پتون سری خېده وده دی اوس دا خوان به تاسو نه یاغسته چې چا سره د عشق او چا سره د مینې او دا غ سر په خپل پتون کې دی وغه ودشي کنه په دې تاسو وسته وایي واه دا راستی کدا بویم درغلې دی بوی ما هوتا ته چې دا زناور نه چې ورپسې څو وخت کې خپل دغه رواني کنه غشپون یا غوبا نو خو ډیر غن شي نو چې د आवाज وکړي چې نو دا سر زناور چې په ځای ودرېږي چې مالک را ته आवाज وکړي چې ودرېګا دا سیدا کنه یاره قسم په خدای د اخرونه نه دي خرونه چې دا رواني په د پاسا سرا چولی یا خاور یا قصي او چې اخر ولا ورته ایش ټپ ودرېږي اخر کینی تجربه وکړي د پاکستان قوم ته ایش ایش کاوه کړه والله که په خبره دا لګ ډیر چې خدي سپیخ نه دي وی پیشو ترغی پوری شیخی چې په مګو نه پیخه د مګې ته پیشوخه پیشو ته مګوخه ته بیا د دې وګوره چې داس برګه دا وکړه نامونګه چې لګ ډیر خيو په سپیخ نه قسم په خدای دې چې دې قوم ته زګوره بد قران غایات رایات څنګه دې
چې دوی نه اوري الا دعاء و نداء. وای نا اریدو الا دعاء و نداء. یا پہ رسولہ دی خبر نہ پوئی الا دعاء و نداء، خالی آواز ووري چې څه خبره ده، نور په 16-15 نه دي چې دا څه وي. ماته دا را یاد شي. تاسو خیال را نو دی وخت کې دا خلق صرف आवाज اوري، پوهیږي نه چې دا د څه وي. عزیزانو اوس په دې خوند خو ابو بکر پوهېدو کنه چې د پیغمبر سر داغه په پتون پروت دی. پونده چې پاسوړه کې خو نو دننه نه مارو چی چلو. اوس هغه د مار چی چلو ابو بکر صدیق له دومره زور ورکو چې خوځېدو ځکه نه چې د پیغمبر خوب خراب نشي، او د سترګو نه به اختیار اوخه د درد نه راتوي شو. د رسول الله په مخ مبارک پریوت اچ سترګې وغړولې چې ابو بکر ولی جاړي. او یا رسول الله ډېر ساتو شو چې مار چی چلے، خو خوځیدم ځکه نه چې ستا خوب خراب نشي. خوب اوس خو ستاو زما یارانه ده او زه بستا په پتون سر کېدم یا ته زما په پتون سر کېده او الله کنه ما په موچای وخوره. موچای خدای راستی چې سر لدیم خخته ونیسم. ته به څه چلو سوچې ته موچای وخوړم بیختی وزه ته د پروت یو زه موچای وخوړم داسې بوایي کنه وای. نو خالی په واخو خوراک نیمګړی ای ماما نور خبره کمپلیټ تا علی واخه پکار دی. اس دار خوند خو یا ابو بکر پیدو یا سردار کونین پیدا چې مار چی چلے دے او رب نو مار چی چلے. تاسو یو بل سره چې ملو شي دا سیو کوي کنه تابعدار غلام خدمتگار جی وای تابعدار ډیر تابع بالکل. زمونږ یو استادو مونږ ورپسې روانو چې مدرسې نه به چوټي شو، خار خلق بچوله په مخ راغ مولانا صاحب سلام علیکم خادم تابعدار چې مولانا صاحب به تیر شو بسته په خزه یو صوبه ورته وشو ول دا وره چې دا پسینه لاس کې دي دنه لوی زن طلاق بل نه ناغه مونږ استاد قابل او مال جی ولی وی چرب زبانی کرے دے ایمان پکې نستا دا چرب زبانی دا غلام تابعدار تړلې چرګ اوس کته تړلې چرګ مې لګ بیتی شکنه در باندې سورېګم چې لګ غزې پورې مې اوس لګ دغه ما لګ پشاکه د دې په ولې و زخري مت تا چې اوسوي چې تړلې چرګ دې چرګ زده حلالو څنګه چل کې دروغ ولې هغه خبره ولې کې چې کوم ستا ایمان نه دی. بیا تاسو وایي چې دوستان او پلانې او ډینګړې یو ورځ ماته دی خپل کلی کې چاوي چې یاره جی دوستان مې ډېر زیات دیو څوک ما بل ورځ مې تی بیا تاسو کومال څنګه چل ویل ټول می پریخ مال ولی ویل خو راځو سو کوئی تور راو غواړه سو کوئی کاور راو غواړه زمون کور کې در اٹھای درکن لګي دی له تور او کاور راو غواړه مال حرامي ما تا تکال مخ کې ویلی چې دوستی څه ته وایي ستاد دې زمانه دوستان دې زمانه د دې زمانه دوستان خدا سے شه دې
لکه مولانا وی یاران ای زمانہ مثل گل یناران، یاران ای زمانہ مثل گل یناران، در باغ آشنائی بوئے وفا ندار، در باغ آشنائی. د دې زمانه یاران د انارو د ګل پشان چې باغ لورنو دي تک سر ګلونه، خو چې ټول باغ کې وګرځي تی بوی بدر نشي. د انارو ګل خو بوی نه کوي، رنگ ډیر خسته بوی. دا لوانه غوا دي د دې زمانه یاران دي کې بوی نشتا، رنگ او ټنګ ډیر خسته ده. لوانستان یو ځای په هندستان کې داغه غواګان ډیر خسته دي، خو پای پکې ګوټم دي. دا زمانہ او دوستان دوستۍ کم دي. دوست داو چې مار چی چلے دے او رب نه وي. پسترګي چونکه به اختیار شیو اوخی ته وبه پیغمبر امر راو ولولید د ابو بکر او چلو امر ورته وی چې یا رسول الله غصه را باندې مکه پختنه رانه وکا چې دې می ولی او چلو ولولید او چلو و یا رسول الله شپک سوا کاله وشو چې عیسی علیہ السلام خپل قوم ته تقریر کولو. دی خبره ته خپ غور وګورئ. عیسی علیہ السلام خپل قوم ته تقریر کولو او په تقریر کې داوی چې ما نه رستو به یو پیغمبر راځي چې محمد نامه به وي او بیا به د مکې نه هجرت کوي او مدینه ته بځي. په لار کې یو غار راځي، هغه کې غار ثور دی، په دې کې بدریش پیتی رہی. نو د ابوبکر ټولي سورې بند کړي چې ما تا ته پکې کته. دا یو سوره پاتې و چې تا دیدار مې پکې کولو، هغه کې د پونده کې خو نو شپک سوا کاله وشو چې په دې غار کې زستا د دیدار په انتظار ناس. نو ستا د عشق په دنیا کې داسې لیونی شوم چې په ځان پوه نیم چې ستا چهره انور را باندې قتل بند کړه او دله مې ټک ور کړی دی. څه سزا دی چې خوښه یې مالی راکړه. سردار کونین صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې ځا خلاص شو. ابو بکر ته ویل دی خوا کخپا خپای دی خوا کړه، الحمد او قل هوی په چوف کړه. ابو بکر وای چې چوف څو والله کدا دردم راتو لکه سړی کې ازغین نه وتی. ته خو الحمد او قل هو په موچای چوف کا درد به نورم زیاتی کنه دمګری لور شکنه چې موچای خړلې. ستا دم نن د پیرنګي د یو ستنه برابر نه دی پاتې شوی. زیلوکین یو انجکشن دی چې مار خړلې یو لړم خړلې یو راشه زیلوکین په مغزه کې زور تکوما سکند کې بټی هر څه درد مرد بلاړ شي. نن ته ټول قران په مچای خړلې چوپ کا درد به نور زیاتیږي. دغه وجه څه ده؟ دغه وجه دا ده چې قران مغه ده خو خلد محمد نه ده. دیل محمدی خلا پکار دم مغه ده. دلته یو زیارت ته په دې اکرپوره کې اخون پنجو سے ورته وي بلار روان طالبان ناس کی روټای سپورا ده. اخون پنجو سے رحمت الله علیه ورته چل کا ولی خپای ویجی روټای شتا او ترکاری نشته. ترکاری نشته. طالبانو کله کله ترکاری نه
پښتنه هم کړې ده چې جمعات کې چې لکه روټایم به ترکارۍ نه خوړلې ها کړم ده جمعات ته چرانه نو ځان نه د پړانګ ځامن جوړ کړي او چړیا دا صفته ولې نه غوړولې دا زهدي ولې نه برابر کړي دا په ولې جمعات کې نشتا دا بجلی ولې دغه دا او چړیا څه وایي کنه دا غ چړې دې چې سبا مردار پروت او ګوت درکې وایي ټول درنه لری لری ولاړی دا غ چړې چرې تپوس کړي زما دا دکان مخه ته ما خام یا غرمه ټیم کې چړې تیری نو کاسا ور سره نو دا د بازار کې د چولو دکانونه نه دی ولا پکې چولې چولې نو یو د درې ګوټه ته زمو کما اکاسې نه نور پکې څه نه تاسو خیال را پښتنه هم کړی عزیزانو د خدای د کور څوکیدار کستا د کور او د بنگلې څوکیداری ته سمره دیکبال کې او د خدای د کور څوکیدار چی عادي په نظر کې سره راځي مارته وی اخلاص ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مدینه ته چلاړ اجیانو صاحبانو ک مکی ته تلی په بیت الله شریف کې کونتری دي شنیش ما په مکه کې د مکی د خطیب نه تپوس کړو چې د دې کونترو د رنگ ولې بدل دی ما ته وی چې تعال امشي معیا اكلمك في هذه المسألة دا خبره در سره کوم ما سره لاړ شبوید ما ته وی چې په غار ثور کې چې کمی کونترو جالا چوړې و د پیغمبر د بچاو د پاره دا هغه نسل دی چې را روان دا هغه کونتري عزیزانو د پیغمبر سر د ابوبکر په پتون پروت حضرت عمر په مدینه کې ورته وې چې ابوبکر زما د ټوله زندګۍ نیکیانی چې دي هغه ټوله تواله خود غار ثور چې ستاد پتون د پاسه د پیغمبر سر پروت دغه نیمه غنټه مال راک ابو بکر ورته وی چې د پیغمبر د سر نیمه غنټه تعالی درکول زما د خدای په ذات قسمی چې د خدای په ټوله خدایي ورنک رحمان بابا دې ته اشاره کړې ده د ابو بکر د الفاظ دي چې رحمان بابا په خپل کلام کې راوستي دي چې د یار در په هزار درمان ورنکما د یار در په هزار درمان ورنکم آشنائی بدی په این و آن ورنکما کيو ظلم دي زلف پلاس کی اوزی کيو ظلم دي زلف پلاس کی اوزی یو وخت بدی پدرس جهان ورنکما ستا تر زلف پور نور زلف سدی په خشاک بد چمن ریحان ورنکما سو نویلم ستاسترگی کا خدای کاندی سو نویلم ستاسترگی کا خدای کاندی عزرائیل لب ترح غزان ورنکما پر رحمان
یو ډیر خناک شعر بل دی که یو ځل ملاستا په بوسه برشي بوسه معنا چا نه خلا غستل که یو ځل ملاستا په بوسه برشي دا نعمت بد جنت په خوان ورنکما د جنت خوندونه ستا د خولې مخکې څه شی اوس تاسو خفه نه شئ هغې خوند لا مونږ نه رسېدلي یو نه پې پوهېږو نه په خوب کې لیدلی دی هغه خوند خو عقاشانه تپوس وکئ که نه بیا